بسم الله الرحمن الرحیم. ګران قدرمن کتونکو، نن یو افسوسناکه واقعیا په پارډای روډ په بریکوټ کې راغلی ده چې یو موټر کار چې د صوبه سند نه راتلو مټې ته بایکلي ته تلو چې په هغې کې تصادم شوی د چرګانو د یو ګاډي سره چې په هغې کې 2 کسان چې دي هغه وفات شوي دي او په بریکوټ سیول هسپتال کې دا وخت د هغوی لاشونه چې دي هغه پراته دي. اپریشن پولیس چې دي په موقع باندې دغې وقوعې له رسېدلي د هغوی نه به هم تفصیل اخلو، خو ستاسو سره دا تفصیل شریک کوو چې په دې کې یو کس د شانګلې دی چې هغه وفات شوی دی، یو کس د مټې دی چې هغه وفات شوی دی. دوی راتلل د صوبه سند نه دا گاډی اخیستی او خپله بایکلي ته راتلل. نن چونکې باران هم روډ هم لونو او دغه روډ باندې عموما تیز رفتاري هم وي او دغه گاډی چې اوپنې خرابي چې په کم کې وانو دا ولاړو، نو د دغې وجې نه دا واقعه راغلې ده. مزید تفصیلات به دلته د اپریشن پولیسو نه معلومو. زموږ سره راځئ چې مونږ تفصیل معلوم کو او دغه صورتحال نه تاسو را سره لږې خبرې وکړئ. ګلیم شاه خان ما ته لږ تفصیل راکړئ جی چې دا واقعه په کم روډ راله او څنګه راله؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دا خصول باچا خان دا پارډای روډ باندې په مقام امیدآباد او د لیفټ سایډ ته گاډي ولاړو، باغ کې کار سٹارټ او خرابي پکې راغلی و په ډاینه کې ډاینه ټایپ دغه د چرګانو گاډي نو هغوی پکې لګیو چې شانه بس دا گاډي راغلی واله. دا کم لواحقین چې دي د شانګلې هغوی سره تاسو د پولیسو په ذریعه رابطه وکړه؟ هغوی سره ما په خپله رابطه وکړه، هغوی را روان دي هسپتال ته ځکه هغوی ته به ډیډ باډي والا کوم. عمرونه څومره دي ګلیم شاه؟ د دوی خو ته ما خیال یو 64-65 سال دی، 57-58 سال دی او دا بل مو تقریبا د ایجډ کس ته 50 نمبر دی. جی بالکل تاسو ګورئ دا مناظر تاسو ته ښیو چې دا وخت په بریکوټ سیول هسپتال کې 2 لاشونه چې دي چې یو د مټې دی یو د شانګلې دی. کومه حادثه چې راغلې وه د هغې چې دی نو موجود دي د سره سره د دې چې کوم د حادثه چې وه نو هغې کې ایس ایچ او غالیګی دا وخت زما سره موجود دی. زاهد شاه خان چې دی چونکې دوی په موقع باندې په سپاټ موجود و. زاهد شاه خان دا راته ووایي چې کوم په پاړی روډ دا واقعه راله نو 2 کسان چې دي په هغې کې ډیډ باډیانې چې دی هغه د مټې ورسا راغلي د شانګلې هغه را رسېدونکي دي. نو په دې راته لږ تفصیل راکړئ. دا خو سهیل خان مهرباني شکریه. دا سهار راغلته کې اکسیډنټ شو، د اطلاع شهر اکسیډنټ شو چې موږ لاړو دغه د بیګا یو چرګانو والا ګاډی خراب شو چې هغه سیټ ته وردولیو نو هغوی پکې ناسو کار یې کوو ګاډي کې دا ناسو په دې کې دا موټر بیا شا طرفه راغلی اندره چرګان دا ګاډي د شا طرفه یې والی دی. نو په دې کې دا موټر والا 2 کسان خو پاسې مړه دي، یو مخکې ډرایور یو عمل دی، یو سره زخمی دی او یو دغه ځای کې د امیدآباد یو کس پکې پر لاره ولاړ هغه لګېدلی دی. زاهد شاه خان که موږ وګورو نن چونکې باران هم روډ هم خوی نو دغه روډ چې دی پلین هم دی عموما په دغه باندې سپیډ کېږي، نو تاسو دغه وجه هم ګڼئ؟ نو سپیډ خو دغه ځای خو شاید دغه ځای دی که نه، او سپیډ خو دغه ځای دی بل دا چې دوکانونه دي په دغه ځای کې دونه سپیډ څوک کوي نه، دغه ځای بازار دی، دوکانونه دي، خوا کې ورسره جومات هم دی او د سپیډ خو درته ځکه ته شویل چې هلته خو بازار دی نو په هغې کې دونه سپیډ څوک اکثر ډرایوران حضرات چې دي دوی زیاتر کوشش کوي چې په بازار کې سپیډ کموي. زاهد شاه خان د زخمي دا وخت څه صورتحال دی؟ سیریس زخمي خو یو سیریس دی، دغه د دوانه کیجوالټۍ ته د دې سید بریکوټ هسپتال نه ریفر کړي دي، سیدو هسپتال ته دي کړي دي. درنګ جهان مننه چې اپریشن پولیس بالکل په موقع باندې په هسپتال کې هم موجود دي او کوم ځای چې وقوع راغلې وه نو دغه ځای کې کم شواهد چې دي هغه هم راغونډ کړي دي او مزید تفصیل چې کوم مخې ته راځي هغه به ستاسو سره شریک کوو. ما سهیل باچا له راکړه اجازت، د الله پامان.